الحمد لله والصلاة لله اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګري تپوس کړی چې حافظ قرآن لا چې کله په تراو کې قرآن کریم ختم کړي نو دله په دای باندې اجرت اغستل یعنی پیسې اغستل ټیک دی او کنه. نو الجواب په دې خبره باندې ځان پوهه کړئ چې یو حافظ قرآن او د مستقل چا امام نه او د په تراو کې ول ختم کی او خلکو ته چې راشه ته مونږ له ختم کو په تراو کې او مونږ بچ دینو تعالی پیسې درکو تعالی په دای باندې اجرت درکو. نو دغه پیسې اغستل ول حرام او ناروا دي او کوم کسان چې پسې مونږ کینو مونږ کول په دغه قاری پسې د حافظ قرآن پسې دغه تراوی کول ناجیز دي، یعنی په تراو باندې اجرت اغستل ناجیز دي. اوس که یو سړی ولا د خپل طرفه هبه یا صدقه ورکوي نو هغه بالکل ټیک او جایز دي، د هغې څه منع نشته. که یو سړی ولا کپړې ورکړي یا وله څه پیسې ورکړي دغه څه مسله نه ده، دغه ټیک او جایز دي. هو که چېرته د حافظ قرآن دا تمه لري چې زه دوی له کله ختم وکړم او تراو کې وله قرآن کریم ختم کړم نو دوی به ما له څه ډالۍ او څه تحفې راکوي، د هغې په وجه وله امامتي کوم او د هغې په وجه وله تراو کې قرآن کریم ختموم نو بیا هم ټیک نه دي، دغه اغستل وله بیا هم ټیک نه دي، دا ناروا دي، ناجایز دي. یو بل ملګري تپوس کړی چې یو حافظ قرآن دی خو لیکن قرآن کریم ورته کچه دی، صحیح ورته نه دی یاد، یا بعضې سپارې ورته کچه دي او ورته صحیح نه دي یادې، نو دی په قرآن کریم کې کتلی شي او که نه چې هغې ته ګوري او چې دی نو په تراو کې ختم کړي په مانځه باندې ولاړي یا په موبایل کې ورته ګوري قرآن کریم یې راړولی موبایل کې او هغې کې ورته ګوري، نو آیا دا ټیک او جایز دی که نه؟ نو الجواب دې مسله باندې ځان پوهه کړئ چې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په نیز باندې چې دی نو قرآن کریم کې کتل او منځ کول یا نفل کول دا ټیک او جایز دی، او زمونږ د نورو ټولو ائمو په نیز باندې دا ناجایز دي. لہذا دغه امام پسې منځ کول نه دي پکار چې څوک ورته موبایل کې ګوري چې موبایل کې قرآن کریم راړولی ګوري ورته یا د قرآن کریم مصحف یې راړولی ګوري ورته امامتي کوي، نو دا ټیک نه دي، دا ناجایز دي. والله اعلم.